اورا تاسو به متول سره د حواشیو نه ویلې په متول به سره د دو کتابونو نه یو د اطول نه او یو د میره متول به د سره ها یو د اطول سره یو سره د میره یا به ته ملاشي په طالب خوري به ملاشي په کتاب پروت یادوي شي کې قدم ها نه شو شه نامولي سره ده کنه ها نامولي سره یو مسله مضبوط ده پروس من جلال شروع پروس کلمه جلال نو جلال پروس کلمه مای څه کله نامولي سره ده متول نه خلاص نه به خصوصا ټینګ ها اوس ګورئ جی چونکه په تلخیص المفتاح کې وهو حسبي ونعم الوکیل تکي راغله او دلته استعمال کړل چې علامه تفتازانی هم او دلته علامه تفتازانی په خپل استعمال کړل البته به شرح کړل دغه په تلخیص باندې شرح ته متول نه کړی نو په متول کې دی وی اوري په متول کې دی وی یاره دا چې کوم دینو دا وحز بیچ دی په تنیم الوکیل دا په کوم ځای پاتې تاوین اردو دی تاسو په پنجاب کې دل شي هغه چې هغه په پښتو کې وایي چې روان وختل څه وجه پنجاب ډېر دی غټ څه پښتانه ډېر دي دې نه شروع شه تر هلمند د شګو پورې یو پښتو ده خانه دې نه چې ته چمن ته روان شي په یونی مورس کې رسي د چمن نه چې د هلمند شګو دغه چې دغه نه اوړي کنه قندهار پارکې دا ورزګان او کم دا پوشه فرا هغه تر سي ایران بارډر پورې پښتون پروت خانه او چې دې چې پوشه به دا سواد با جوړ او دې نه چې کونړونو کوم دنیا ته کوم دې څه پروت پښتون پروت او دا پکتیا او پکتیکاو تر هغه قندوز پورې چې کوم دی کنه دغه نه د کابل نه قندوز ته په یو غنټه بچاز کې رسیدل ما دومره سفر دی دې یو غنټه به تک کابل ته رسید بل ملک کوم ملکون چې دومره غټ پښتون دی تا ولې پښتو خواره کړ تر پیټ نه وي تاسو ته په پنجاب کې لیدل چې هغه وي ما غختل چې کوم قوم جبل زما پښتون قوم کراچۍ کې د سبق نه ویلې یا له چې کراچۍ کې چې دیار لس نور رونه دي د خپل ځایلی وګوره ته بدايه نهايه دې خپل رونه ته وې د علي زامنو زي دې غرض ما سره دی ما وجني او قطن من فريدي تاسو ټول ممري د علي نسل ختم نشي من ټول ختمه وي نو هو بدل مخته شو ښا من علي ته سوي چې تاسو زما زوی تاسو واځي پرې خو تاسو تراله من بس جواب غلا ورکو من بس رب دقه تمره من سره مرو او دا ټول سره شهیدان شي دې کور یو ورکه پاتې شو د زینب په غیږ کې ورکه معصوم علي اصغر چوته وي دې دغه کوم دی یزید او دې اخیر دا ذاته ډېر غرضاته کړل دا حکومت جنگ څه پکې یار نو به جنگونه نه مولانا صاحب عمران په جنگ دی په حکومت دا جنگ په اخر حکومت دی صحیح تقسیم چکر بلګي نه ویلې نه دا خبره نه او ځان سره مليان په خیره سره مرګري ګډه شي 35 مليان سره او سره اتحاد کو
طاويا طي ستوي ها تركمل پرېږنه په حال د کون کې چې زرا غونډ او اړون کې وی طيا سو طاويا په حال د کون د ذکر جزء اړون کشح المقاله کشح تشتوي ستوي او تشه د مقال تشه خو د انسان د مقال تشبیه د انسان سره ورکړل چا سره او اکتفای کړل په ذکر د مشبه به د ذکر رشتہ دې ته لیکيږي څوک مسمیه بالکنا او کشح د هغه چا سره د مشبه به د لوازم لري هغه ثابت کړل مشبه لره دې ته تخیلی وي او طی د هغه سره مناسب ده دا څه شو ترجیحي شو پر الكشف الجنب وطي الكشف كنايه عن الاعراض څه چې مخړی کنه او چې یو سیټ یو جنب ته واړی زه دا خبره کې د ریسه فهم نو ته څه باندې طاويا كشح المقاله هغه څنګه وي سرقایت کې ها طاويا كشح المقاله عن طاويا كشح المقاله زوب طاويا مقالي مقالي طاويا عن الإطالة والإملال دا إطالينا چې لګدوګ د عبارتونه وېما د دینه ما اعراض کړل او بل مې اعراض کړل د چانه د املال نه دوم لړ وېما چې خلک داغه په مطلب نه پويږي نه به ډېر لنډوما ان ډېر دوما درمیان کې به وسم ها او الاتناب والاخلال او ستاويا كشح المقاله او بياوي متجافيا ها عن طرفي الاقتصاد د اقتصاد میان روي ته وي د میان روي په درمیان باندې تلو د دې د کنه د دې میان روي د طرفین د بزن ساتم او د میان روي طرفین څوک دي یو اتناب دی او بل اخلال یو سره اتناب چې ډیر وګت شي او اخلال چې ډیر لږ شي چې صرف مقصد ته نقصان رسي او دې اوس غم کوي چې دا اتناب با اخلال ده کې اتناب بو اخلال ده کو اتناب به اخلال ده کدا د طرفین نه بدل شي طرفین څه شي هغه طرفین څوک دي جو بیا هغه طرفین سوالته متعن طرفه مجرور نو دا بیا مجرور شو فلوي مجموعهما بدل من التو ځکه التم یو مجموعه ځکه وي چې التم طرفین تسنیه وا او تسنیه هغه ګور تسنیه چې ده کنه دا دال په احاد باندې ده سره د هيئت اجتماعي نه تو ګوره چې یو جدای او بل جدای تسنیه چې کله تعبیر په کلمه په تسنیه سره وکي یا تدلالات په دوه باندې کوي سره د هيئت اجتماعي نه نو هيئت اجتماعي او چې د اجتماعي نه شی بدل ګرځي نو هغه کې به اجتماعي جوړه نو مجموع ټکي څه کوي څنګه وګورئ ښا دا بدل دی و د چانه د طرفین او یا بیان دی یا سره بیان دی چې اوري بیان داګه دی در او تصعد فی بیان او بدل دا ځوانه د توابعونه دي نو بدی ځوانه صورتونو کې مجرور شو په خپل ولما تعدد المطبوع فلما دا سوال کوي چې دلته تا اعراب په ځوان ول جاری کړل بچا الاثناء ب والاخلال په هر یو باندې اعراب شته نه اعراب شته نه په ځوان ته اعراب ول جاری کړل ولما تعدد المطبوع ولمخي هغه طرفین کې تعدد دی نه ها نو چې تعدد دی پکې پوښې په نو ولما تعدد المطبوع هم هغه خود کده په یوې کلمې سره تعبیر شوی تسنیه سره کنه په یوې کلمې سره نو الته تعدد دی لفظاً کې مانن لکه کلمه خو د الله خو یو ده فلان دی په دوه باندې دلالت کوي نو مدلول متعدد دی دال خدای یو کلمه ده هم چې مانن متعدد شو نو اجري الاعراب على كل منهما پوښې به نو دلته اعراب په هر یو باندې جدا جدا جاری کو دا یو طریقه شو د جر شو ويجوز رفعهما على انه مبتدا على انه ما خبر مبتدا انسو نو څنګه به راو باسي ها هما او داخله شو او يجوز نصبهما بتقدير اني الاتناب والاخلال خلاص هو حسبي ما دا لګیدل سوک دا تفتازانی شب
دا دلته متن دلته خو شرح دی کوي دلته د شرح کوي کنه او دلته شرح کوي او بل ځم د شرح کړل کوم ځای کې خود په دې شرح کې دا کلمه په خپل استعمال کړل او مخکې د شرح کې د کتاب التماتین دا استعمال کړل تلخیص الته هو حسبي ونعم الوکیل الته دی وی دانه وی خبره د سر کومه وی دانه نعم الوکیل نه دوران کا ګوره جی وهو حسبي ونعم الوکیل دغه زما لپاره رساله تفوس کوم د نعم الوکیل دا په دې حسبي باندې عطف په دې مفرد باندې او دنا په دې هو حسبي په دې جمله باندې عطف کې چې جمله اسمیه ده او چې په مفرد عطف کې او په حسبي عطف کې نو بیا او په حسبي عطف کې چې خبر ده او نو بیا په دې حسبي بدون تعویل باندې عطف کې او کما تعویل ما تعویل چې په معنا د يحسبني والی نو بیا به جمله شي او چې خبره والی په دې خبره عطف کې په حسبي باندې او بدون تعویل نه بیا عطف په مفرد باندې او کدا جمله اسمه شو او دلته بیا جمله فعلیه شي واستانه تاسو کومه ای طالب جانا وې دا نعم الوکیل په چا عطف کې یا به په هو حسبي عطف کې چې جمله اسمیه ده یا به یوازې په حسبي عطف کې چې خبر د جمله اسمیه ده او دا خبر چې دا بس یا بدون تعویل یا مع تعویل چې مع تعویل نو بیا بس په تعویل د يحسبني سره ده او یا بدون تعویل نو مفرد شو او دا یو هم صحیح نه دی وای هلته په متول کې وای سو دا یو هم صحیح نه دی هر چې د ادم صحت په پوره جمله اسمیه دغه جمله اسمیه ده او جمله فعلیه ده دا قسم د جمله خبریه ده نه هغه جمله خبریه به دوه قسمه ده یو جمله اسمیه ده او بل سره فعلیه ده نو چې اسمیه یا فعلیه شي خبریه شو ده او دا انشائیه ده ځکه دلته انشاء دلته ته د الله پاک د نه خبر ورکې چې هغه خپل کار ساز ده او کنا ته انشاء کې دلته انشاء د چا ده انشاء د نعم الوکیل نعم د افعال مدح ده کنه انشاء د مدح ده نو دا جمله انشائیه شو او دا جمله خبریه شو او یا چاته د عطف د عطف بالا شي کیږي چې من وجه اتصالي او من وجه انقطاعي او په مابین د جمله خبریه او د جمله انشائیه کې مکمل انقطاع ده او سره د کمال انقطاع نه عطف جایز نه ده اکنه ته عطف کوم په چا باندې یا په حسبي باندې نیا به ما تعویل نه لري جمله شو بیا خبریه شو او کنا مفرد علی بیا دلته خبر انشاءات نه مګورو خدا جمله او دا مفرد ده او دې کوم کمال انقطاع ده نو افراد او د جملتیت په منځ کې وبل سره څه انتراله تاسو انتراله رالی پکې کې او ته چې ټټ پکې پر او خو ځي تاسو لول دې سوال ته کته وګورئ جی رد الشارح التفتازاني في بعض كتبه في شرح التلخيص اولا واخرا لانه رد في المطول وفي المختصر المعاني في كليهما هذا العطف دا رد زبار مفعول به شو اوري کنه اوري څنګه رد کړل دا بان دا پرد پوری اتم پرد پوری متعلق ته رد کړل بان ورجال مجرور زبار متعلق ګور طالبا بان الجمله الثانيه الجمله الثانيه کومه ده ها انشائيه فلا تعطف على الجمله الاولى الاخباريه ولې دې دوانو کې کمال انقطاع ده چاويږي یو بل صورت دلته مو په حسبي باندې عطف کنه وینا نه دام نشي کوله اوري فعلى حسبي هغه د تعویلنا خبره کوي به اعتبار تضمنه ما نا يحسبني ولې لانه خبر يعني اغم بیا جمله خبريه ده
ځکه فعلیه ده او جمله فعلیه د جملې خبري قسم ده او یو بل شي پرې خو کوم یو ده او کو په مفرد عطف کې نو دا جمله ده او هغه مفرد ده د مفرد او د جملې په منځ کې کمال انقطاع ده تاسو پوهیږئ دا قصیدې جی تاسو د 11 نمبر تلک وګورئ جی په دغه ځای کې چې په دې بأن الجملة الثانية من تاسو يعني أن الجملة الثانية وهي قول نعم الوكيل جملة إنشائية لأن أفعال المدح وضعت لإنشائه هذا إنشاء المدح لباري وشوه والجملة الأولى قولي وهو حسبي جملة إخبارية فلا يجوز عطف أحدهما على الأخرى بالواو لكمال الانقطاع ما تستطيع دوي أو ما يجي تاسفكته مني وكذا لا يجوز عطف على حسبي ما دلته بار خو ته به د سوتر نه جوړ کړی نه جوړ کړی ما جوړ کړی ما د دې نه دا جوړ کړی کته وګوره کوشه پسه هر چې عاطف دی علی حسبی اما على تقدير عدم التاويل ها عدم چې مفرد شي فلانه يلزم عطف الجمله على المفرد وهو غير جائز لكمال الانقطاع ايضا فويجي بالتالي واما على تقدير تاويله بيحسبني كذا يا بجمله فعليه شيء فلانه وان حصل المناسبه بينهما بان كل جمله فعليه فعليه دي خو شان دي څنګه نه ملګم فعليه ده ولكن وكذا لكن الاولى خبريه والثانيه انشائيه على تقدير ايضا تشو دا د چې ما ګورم چې تاسو ویلو نو ما دا عبدالحکیم خصیص چټ یاد کړل مکمل یاد کړل چې په دې پوښن او کدا نه وای حشنه وای کنه هم د سی بماوي لکه دا ما څه شي لکه دا خبره لکه دلته چې مولای کنه هغه په خپل پویږي چې دا خبره شاته څه ده نو دې په پوی دې زه په مده زه کم خو نه خدای یقین وکم ده ها د معرف الکافیشن کتاب نه جوړ کړي هیڅ څه نه جوړ کړي دی عبدالحکیم سره الحمدلله ټول دنیا خلکو دا خو کړل مغفور الله بجیو د مې ما ربوزي صبر شم کوله پوښه او دغه څه وې پوښه دی بس بډا مې چې څنګه محمد ډاکټر صاحب دې له بزنم خاتمه شروع کړي دې نه پس به انسان پیدا نشي د شر دي کتاب کې او بعربيه فصحى پوښه او به ځله عرب راغلي او ما چې کوم اشعار ته وې بده چې کوم دینو بس سباله یو غنټه په ما باندې باسو کو نو ما چې شاعران فاجمو کې به شاعران د عربی پیدا نشي او ماشاء الله مولانا سي کمال وکړي دا اشعار مې اشعار به تاسو زله وو حاضر چې تعلیم ما باغ کې به دا اشعار وي ما په وړه دوره شمه وکړه کنه بس کوم استاد ترجمه د هدايه وي اصول فقه او فقه مې ته وي نو ما چې کوم دینو پاتیم کې او سو اشعار مې جوړ کو په سوټه کې ماته یاد پوښي وَإِذْ خَرَجْنَا صَبَاحًا مِنْ بُيُوتٍ لِنَبْتَغِي مَكَانًا بِهِ لِلْعِلْمِ سِيتٌ فَنَنْزِلَا وَإِذْ روان شم د کورنا سهار پټیم کې او د شي زیات تلم چې زه علم حاصل کما او ځال ته به دیر شم خرجنا صباحا من بيوت لنبتغي مكانا به للعلم سيت فننزلا فجبنا بلادا والصحارى جميعها ودلنا جبالا والمرعى وامهل افريده دشي دا سلوي شروع ندي ستړي بشي پوښه کنه اوري کنه اوري ستړي بشي دا ذات دا ایری کې ممنه یاد مې دي وکیل طالبہ دا سوال چې کله میدان سره ووت پوښه لاندې یو مولاو د مولیانو نه یو عالم د عالمانو نه یو بزرګ د بزرګانو نه او چې په دې متول لپاسه شکل لاغي تمیر متول وای غیر زوی هغه د علم بادشاہ د غنم د سید شریف سو جرجانی ماشاء الله هغه متول پر دغه د حواشی سره چاپ شعر دا ما سپورت او بل زما یو خر عالمو داغه اخر زما پچه پوښې په هغه داغه یو کتاب ما ته مې دا کتابونه مال راکې دې زموږ د کورسو کې شته ویسه دو متوله داغه سره یو مکمل متول پکې پوره چې کوم د میر په پاسه پروت دی
زوړ متولي کم از کم د 200 کالو دی پوه شئ هغه هم دلته شته پوه شئ پې چې به د مزور پسې شي کې ګرځي موږ ښه د قیمتي شونه یار څه خبره کوم به تاسو پسې ونی ګرځي چې دا بچت دی نو دې خو دا په دا هغه میر کې دی لګیا دی دا یریدو علیه نه دی دا ټول میر نقل کړل الله می خیال کوم نه نقل کړل ټول میر تاسو کوی په پاسې جرجونه دا ګوره یریدو علیه او په دې اعتراض چې اعتراض راشي جواب نشته ها په دې من اعتراض راغی چې مراد په جمله اوله سره انشاء د توکل دی ویلی وای دا ساده سړیا خوشې څوک ته وای دا جرجانی تفتزانی ته وای وکدا دوی انشائیه نو دا ولې انشائیه ده صورت د چا د خبرې ده کم یو ته د الله پاک د کفایت نه خلک خبره ولې ته چې کوم دینو دا د خبریا لیسه چې دا د حکایتونه کې بلکې ته سوال کې د الله نه چې ما لپاره کافي شي دعا ده نو دعا چې کوم دی سوال له او سوال انشاء نه ده چې مراد په جمله الله سره انشاء توکل نه اخبار دا غینا او په دغه ځمانه د حاشیه ته وګورئ دا 12 نمبر حاشیه څه کوي سوې يعني أن الجملة الأولى وإن كان سورة لكنها واقعة في محل الدعاء والمقصود من إنشاء لسه للإخبار بأنه كافٍ پوشه په دا جواب چا کړل ویا صحیح شریف جرجانی کړل پړ وروي پسې لاشه نرجع بأنه كافٍ وزائن وأيضا فيما یا دلته عتب د قصې په قصې ده عتب د چا عطف القصه على القصه عبارة اوري عبارت ته د عطب د مضمون د جملې نه په مضمون د جملې اخرى باندې چې دوه د یو بل سره مشارکت مناسب وي مشارکتي پوشه مناسبتي په غرض کې پس کې نه پوشه او نه د اړیو نخل غرضي او په غرضینو کې د یو بل سره مناسبتي نو په دې وخت کې خبریت او د انشائیت د نظر قطعي کم شی چې د کمال انقطاع سبب ګرځي هغه دلته څه ده په دویم کې لحاظ د چا د انشاء کول او په اول کې لحاظ د چا کول د خبریت کول د دې دوه لحاظونو نظر قطع شوی کله چې عتب د چا شو ویا د قصې په قصې شو عتب د قصې په قصې عبارت ته د عتب د مضمون د جملې نه په مضمون د جملې اخرى باندې مضمون د چا او د دوانو چې کوم د غرضي په غرضونو کې د بل سره مناسبت دي او به چې څومره مناسبت زیات او امر به عتب خوندوي وګورئ وإذا عتب د قصې له بچا وای په قصې بدون او په دې کې د بدون ملاحظه الاخباريه انشائیت انت لحاظ اخباريه انشائیت نه هغه نظر قطعي بیا خصم جواب شو ورده بعض الفضلاء پوښه اورې کنه اورې او څه کوه دغه 1 نمبر حاشیه ته وڅ موي په دې کې حاشیه راغله لاندې شوی اورې عطف اجاز عطف قصه القصه معنى عطف القصه على ما بين السيد الشريف جرجاني او د سره د ډېر احترام نه قدس سره هو د دومره مشکل مسائل دنیا کې حل کړل کنه چې واحد انسان د دې علم بادشاہ دی دا د لیکل لسان سوق دیغه څنګه نه امیر شي کړل غره په څوک نه امیر ولا سید شریف جرجانی اور فصیل ارشا برخدا ورده بعض الفضلاء دا سم جواب شو دا دریم جواب شروع شو او دا جواب حاصل دی جواب داري ماته وکړي چې کار به وکړو چې دا عتب چې کوم دی د خبرې په خبرې دوه څنګه دلته هوښته کنه دلته هو روباسه کله شی مذکور او کله مقدم څوک روباسه او په قرینه د چا باندې الف نو څه شو او دا نعم الوکیل بیا به خبر شي د دې هو او خبر جوړیږي نه زګه د انشاء نو مقولا فی حقه چې ویل شي دا په حق کې نعم الوکیل پوښی کنه شي نو دا په انشائیت پاتې خبرې شو وکید وتا پوښی او ويقول شيء يقدر بأن يقدر مبتدا في المعطوف بقرينة المعطوف عليه أي وهو نعم الوكيل فيكون إخبارية كالأولى تشوى داش تسين جوش أو فتقي دا دو نمبر حشيرة كنا ها سيما نمبر حشيرة سيدي دلتم دي دو تكتكو شيء رد بعض الفلاي أي رد سيد المحققين سيد المحققين سوق ده ده سيد جرجاني ده سيد المحققين ويد محققين سردار واه خوشه به فحاشیه د شرح د تلخیص کې خوشه دغه متحاشیه میر متول شو د پاغي
ثم قال او بیا دقه بعض فضلا ویلي دا بل جواب د جرجاني دی ايضا يجوز عطف الانشاء هي ما تقوله یو بل غشتو تکم دا د کار دی کنه خوشه به د کار دی چې دغه به یو کار وکړي بس خلاص هو جميل بس